نوسي ماته یو ډاکټر صاحب دې خوا راشي یو خبره راته کوم ورته وایي جي وایي زموږ د بابا په څه طریقه باندې مړ کړه وایي کافره شکر به په کفر وکړي کافره شکر به په کفر وکړي که زموږ مسلماني ولیده د شعر ورته سمپل مطلب زه دا ویم چې هغه کارونه مسلمانانو شروع کړي چې کافران نه کوي په میډیکل ای وارډ کې سیدو هسپتال کې زما په خپل باندې ډیوټي وه په ډي چیمبر کې یو بابا اډمیټ و زما فیمیل طرف ته ډیوټي ده او په ډي چیمبر کې یو بابا اډمیټ و د هغه سره یو زوی و یو نوسی و تقریبا د 3 ورځو نه بابا ډېر زیات سیریس و بي پي به ډېره زیاته های وه زما په هسې ډېر زیات زړه خفه کېدو زه به ورسره هسې ولاړم بس یو قسم خدای ورته زه ذریعه جوړه کړم خدای هغه بابا ته زه ودرولی وم په 3 ورځ باندې هغه نوسي ماته یو ډاکټر صاحب دې خوا راشي یو خبره راته کوم ورته وایي جي وایي زموږ د بابا په څه طریقه باندې مړ کړه ما ته یې ویې زموږ د بابا په څه طریقه باندې مړ کړه زه دومره خفه شوم زما دې لاسونه خلاص شوي دي وجود نه مې بجلي لاړه او د دې خبرې خدای شته چې ډاکټر کاشف هم ګواه دی هغه ته هم دا خبره کړې وه چې زموږ د بابا په څه طریقه مړه کوي نو زه خو ډېر زیات غوسه ورته هم شوم ما ورته مې اوس د زندګ بچی ما ویل نن نه بعد ما دې وارډ کې ولیدې ما خیر به دې نه هغه غریب سیریس دی او تاسو وایئ چې په څه طریقه یې مړ کړی زوی دومره خدمت کوو ورسره بیا زه یېرېدم ما هسې نه چې دا هلک راشي د خپل نیکه چې دی په څه طریقه چېرته مړ نه کړي هغه مې رخصت کړو ما بیا دې ورسره ویننم زوی ته مې ورله وویل ما ښه خدمت یې وکړي هغه بابا ته ویې ما چې کله ته دوايانو له ځې نو ما ته وایه چې دوايانو له وتلو زوی نو زه به بابا ته ولاړم ښه خدمت ښه خیال یې ورله وساتو شکر الحمدلله بابا ښه شو په خپلو پښو ودرېدو او کور ته مو رخصت کړو د خبرې کولو مقصد مې دا دی چې ما ډېر زیات مریضان دي شولي له هغو سره چې کم کور والی نو هغوی ته ډېر زیات تنګ دي وایي چې په څه طریقه دی مړ شوی خدای شته چې داسې مریضان مې پکې لیدلي چې بلکل مرګ ته نږدې او بیا خدای وله شفا ورکړي راپاسي روغ رمټ دا مه وایئ چې دی بس مرګ ته نږدې دی دی مري او زه به ژوندی یم کیدای شي ته د ده نه مخکې شي او هغه راپاسې ګرځي کوشش کوئ ستاسو سره داسې څو پیشنټ دي مریض دي د هغه خیال ساتئ په هغه باندې الریډي دومره تکلیف وي او تاسو هم داسې سوچ کوئ چې دی په څه طریقه باندې مړ شي خیال یې ساتئ په دې کې ما داسې مریضان لیدلي دي خلک لیدلی چې هغه خپل مریض اډمیټ وي په اوله کې کوشش کوي چې دی په څه طریقه بس لر شوی دمه شوی دی او چې مړ شي بیا وروسته ووایي دا سټاف داسې او دا ډاکټران داسې او اخوا او دې خوا خدای شته ما په خپله لیدلي دي کوشش کوئ ستاسو څوک بیمار دی د هغه خیال ساتئ ځکه دوی په خپل وخت کې دومره تکلیفات تېر کړي ستاسو دپاره او تاسو چې ایله معمولي لکه سخته پرې راشي تاسو بیا وایئ چې په څه طریقه باندې مړ شوئ داسې چېرته هم مه کوئ الحمدلله بابا خو ټیک شو مونږ هغه د رخصت هم کړو کور ته لاړ خفه دغسې اوس ولله ولنې ماسې نه چې هلته په کور کې چېرته خدای مکه بیا مکه خو لکه هغه نوسی چې و هغه یې د مرګ په انتظار و د خپلو مشرانو خیال ساتئ دا ویډیو د خپل دوستانو سره شریک کړئ که څه ګډوډي مې وي د هغې دپاره معذرت خو بیا درته وایم د خپلو مشرانو خیال ساتئ په سیدو هسپتال کې ما داسې ډېر مریضان ول د هغو سره چې کوم رشتهدار راځي نو هغو ته یې تنګ وي